لکه زمنګ نوجوان په دې موبایل کې فحاش فلمونه ګوري، بیا هغه طریقې سره د خپلې کورودانې سره صحبت کوي، هغې سره ملاقات کوي په هغه انداز کې من تشبه بقوم فهو منهم. موږ به هره طریقه د چا په طریقه باندې کوو؟ مینې سره ووایه محمد رسول الله. څوکه موږ به هره طریقه د هغې په طریقې باندې راولو، اله به موږ کامیابیږو، اله به موږ د مسلمانانو په سب کې راپاسو. نو زموږ نوجوان انګریزان ګوري، د انګریزانو طور طریقه ګوري، بیا مسلمان دی او زما عزتمندو د خپل د واده په شپه باندې د خپلې کور والا سره په هغه طریقه میلاویږي کومه طریقه چې په دې موبایل کې انګریزانو کړې ده، په دې موبایل کې زما عزتمندو غیرو کړې ده، د دین دشمنانو کړې ده. نو سبا چې د دې اولاد وي دا به تهجد گزاري که نه، دا به بلمازي. د داسې سړي نه بزرگ پیدا کیږي، داسې سړي نه عالم پیدا کیږي، داسې سړي نه مزګزار پیدا کیږي. خاون به مونځ نه کړي، ښځې به مونځ نه کړي، دواړه به یو بل سره زما عزتمندو میلاویږي او د هغې نه بعد چې کومه نطفه د کور والا رحیم ته لاړه، د هغې نه به ماشاءالله شان ورشا کشمیري رحمت الله علیه بیا پیدا کیږي. تا باندې به سر وګرځئ. تاسو ته خو دا خبرې څوک نه کوي. زوی له به واده وکړي او زوی ته به د واده طور طریقه نه ښیي. پلار وایي خپله یې زده کوي که نه، چا نه یې زده کوي، شی ورسره شته که نه، ملګرو نه یې زده کوي که نه، ملا له خو راځي نه. یقین وکړئ چې او دا خو تاسو خو بدقسمته یې چې ما ودونو نه نه در غواړئ، تاسو خو نکاحګانې په بل چا تړئ. ماشاءالله جزاک الله. زه چې کوم واده له تللی یم د واده زلمي باندې مې لاس اچولی دی، یو طریقه مې ورته ښودلې ده. ما ته وی دا څنګه چلې فرشته الله پاک را نازله که څنګه؟ والله وی په دې شک او شبهاتو کې وم چې څه به کوم او څه به کېږي. دا خو تا په ټول زور او زیر باندې پوهېږم مولوي صاحب الله دې اجر عظیم درکړي. په ایمانو یې بچو ته دا طریقه ښودل پکار دي که نه؟ د محمد رسول الله د طریقې نه خبرول پکار دي که نه؟ دې دپاره یو کتاب میلاویږي جوانی کی حفاظت کیجیے. دا کتاب والی لږې مطالعه کوي چې تا ته څه وایي، بیا هغه طریقې سره تخپل کور والا سره نږدې شه، صحبت وکړه، خواهش پوره کړه، بیا وګوره چې الله اولاد درکوي که نه درکوي. بیا وګوره دغه اولاد ستا د سترګو یخوالی دی که نه دی. بیا وګوره دا اولاد منځګزار او تهجدګزار او عالم او دیندار او پرهیزګار دی که نه دی. نو ټیک ده انشاءالله د دې خبرو خیال به ساتو. انشاءالله 5 وخت د لمونځ اهتمام بکو او زما عزتمندو نیت وکړو چې خپلو بچو له به په وخت ودونه کوو د خیره سره. نن عزم کوو، نن نیت کوو، نن فیصله کوو. وګوره چې کوم طرف نه غیبي د الله مددونه نصرتونه به راځي او الله رب العزت به ستا د بچي واده را تیار کړي انشاءالله.